بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ټو ټیلرینګ سکل ډبلیو ټی ایم. امید لرم چې انشاءالله ټول به ښه وي. الله هم ښه لره. نن به انشاءالله کټینګ کوو. دغه بنو والا کپړه ده. صحیح شو. د دې سور چې دی کم راځي او بل دا چې 7 میټر یې سور یې کم وي نو دا په دې خاطر 7 میټر کپړه چې تاسو سره موجود وي ستاسو به دې کې جوړه ښه مزدار راځي. نو دې کې به انشاءالله نن موږ 2 سوټونه کټ کوو. هغه چې دي بچکانه سوټونه دي نه به تاسو 2 بچکانه سوټونه څنګه کټ کوئ. دې باره کې به انشاءالله نن کټینګ کوو. نو راځو اوس کټینګ شروع کوو. اول نمبر به تاسو سره دا کپړه چې څه ټایم هلی تاسو باید لازمي 7 میټر کپړه دا تاسو لازمي والئ. ځکه د دې کپړې سور چې وي دا کم وي. نو تاسو سره چېرته 4 میټر کپړه دا والئ نو ستاسو دې کې جوړه نه راځي. نو کوشش کوئ چې څه ټایم دا سوټ تاسو والئ دغه ډبله کپړه ده ګرمه کپړه ده. دې باید سور چېرته سور کم راځي تاسو کوشش کوئ 7 میټر کپړه تاسو والئ. نو دې کې به ستاسو سوټ ښه مزدار راځي. دا اوس غټ سوټ دی. دې نه به اوس موږ 2 بچکانه سوټونه کټ کوو. دې کټینګ به تاسو څنګه کوئ. نو راځو اوس کټینګ شروع کوو. صحیح شو. او دا کپړه چې ده موږ سره 7 میټر کپړه ده. اوس کټینګ شروع کوو. موږ سره ناپونه چې دي اولنی ناپ چې دی اولنی سوټ به دي که هغې نه بعد بیا به نیکسټ بل سوټ کټ کوو. اول به فلحال یو سوټ دغ کوو هغې نه بعد به بل سوټ کټ کوو. موږ سره ناپ چې دی لمبۍ چې ده 31 ده. بازو چې دی 16.5 دی. تیره چې ده 13 ده. ګله چې ده 11 ده. چاتی چې ده 24.5 ده. او ګیره چې ده 15 ده. شلوار چې دی 28 دی. پانچه چې ده دا 5.5 ده. دا یو ناپ شو. او بل نیکسټ ناپ چې دی هغه موږ سره دی 22.5 لمبۍ ده. 12.5 تیره ده. 10.5 12.5 بازو دی او 10.5 تیره ده او 10 ګله ده. چاتی چې ده 21 چاتی ده. 14.5 ګیره ده. کولاوالی 21.5 چې دی دا شلوار دی. 5.5 پانچه ده. دې ناپ مطابق به انشاءالله موږ کټینګ کوو. اولنی کټینګ چې دی موږ به د دې ناپ مطابق کوو. 31 لمبۍ ده او 16.5 بازو دی. 13 تیره ده. ګله چې ده 11 ده. چاتی چې ده 24.5 ده. ګیره چې ده 15 ده. شلوار چې ده 28 ده. 5.5 پانچه ده. دې ناپ مطابق به اول موږ کټینګ شروع کوو. هغې نه بعد به بیا بل کټینګ کوو. موږ سره دې کپړې سور چې ده موږ سره دې کپړې سور دی دا 17 انچ د دې سور دی. صحیح شو. موږ سره چې دلته چې د کولاواله چې دی ګیره چې ده 15 ده. همدې کې چې دی کولاوالی ښه صحیح راځي. دې کې به انشاءالله د ماشومانو کټینګ کوو. کټینګ به کېږي. چېرته غټ سوټ وي تاسو سره هغې چې دی هغې کې داسې کټینګ نه کېږي. د هغې مختلف طریقه نیکسټ ټایم کې به انشاءالله تاسو له موږ هغه ویډیو هم جوړه کړو. صحیح شو. کوم غټ کس شي هغې سوټ به تاسو دې کې څنګه کټ کوئ. نو اوس فلحال دا بچکانه سوټونه دي که به داسې کټینګ کوو. 15 چې دا خپل کولاوالی دی سره به 1 انچ تاسو سیوا کوئ سلۍ دپاره. سوله به شي 1 انچ به تاسو صفۍ دپاره سیوا کوئ. دا به 70 چې دا برابر دی. دې کې دې کټینګ کېږي. اوس به فلحال داسې کار کوو. اول به کمیس کټ کوو. هغې نه بعد بیا شلوار کټ کوو. سکویر به راوالې دې باندې به ځان ته نشان واچوئ. کپړه به سیده کوئ. د سکویر باندې به تاسو کټینګ کوئ. ستاسو کټینګ به ښه مزدار راځي. اوس به لمبۍ نشان ولګوو. لمبۍ چې ده موږ سره 31 لمبۍ ده او دامن چې ده چورس دامن دی. دې سره موږ 2.5 انچ سیوا کوو. 31 سره چې 2.5 انچ سیوا شي دا راځي 32 33 33.5 باندې بلته موږ نشان ولګوو. دلته هم 33.5 باندې نشان ولګوو. سکور باندې بلته تاسو کرښه واچوئ. د کرښه باندې به تاسو سیده دا مکمل کټ کړئ. هم کټ کړو.
دا چې دی کمیس دی نه موږ بهر کړو. اوس به داسې کار وکړو دا به داسې واچوي سیده ځان ته دکې دا کومه کنجي دا به تاسو ستره دوه ستره کې کټ کړئ دې نه پسې واله کټ کوئ. دا هم دې بهر کړله که نیم دې وویسته دا به داسې راواچوئ دا کپړه دا به تاسو په دې منځ باندې دا کټ کړئ ستاسو به دوه سامنې برابر شي. سیده به کټینګ کوئ کوشش کوئ چې ستاسو سیده کټینګ وکړئ نو ستاسو سامنے به ښه مجدار یو شان یو لیول سره راشي. دا چې دی کمیس کټ شو. اوس به موږ شلوار کټ کوو. کپړه به سیده برابره کړئ ځان ته. کپړه به داسې مکمل ځان ته هواره کړئ هغې نه بعد به تاسو کټینګ کوئ. کپړه ستاسو هواره راشي هغونه به ستاسو کټینګ ښه مزدار راځي. کوم ناب چې تاسو اخلئ ناب به ښه په خپل ځای ښه صحیح راځي. نو کوشش کوئ کپړه ځان ته اول هواروئ هغې نه بعد بیا تاسو نشان ولګوئ. اوس په راځو شلوار به کټ کوو. دې کې چې یو سیټ کې داسې دواړه پنسۍ نه راځي دا به موږ بیا ډبل کوو. اوس موږ شلوار لمبۍ چې ده 28 لمبۍ ده اول به دا سیټ تاسو سیده کړئ هغې نه بعد بیا تاسو ناپ والئ. موږ سره چې دی 28 لمبۍ 28 سره به تاسو 2 انچ سیوا کوئ. 2 انچ موږ دې دپاره سیوا کوو چې دې کې موږ پنسۍ سټپ کوو. د پنسو دپاره به تاسو 2 انچ سیوا کوئ. 28 سوري 2 انچ سیوا شي 29 30 باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ ځان ته. نشانه ولګولو دې نشان باندې به تاسو داسې راډبل کړئ. کپړه به ځان ته مخکې هواره کړئ یو لیول سره لاس سره برابره کړئ هغې نه بعد به تاسو کپړه راډبل کړئ. کوم نشان چې دې ځای موږ لګولی دا نشان دې نشان سره به دا داسې رافولډ کړئ. دا به داسې واچوئ. کپړه به ځان ته ښه صحیح هواره کړئ هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ کوئ. دې سره به تاسو سیده کټینګ وکړئ. دا چې دی شلوار دپاره موږ کپړه وویسته اوس به دې کې شلوار کټ کوو. د دې چوړۍ چې ده سیوا ده دا چې دی 17 جوړې دا 34 راځي دا چې زیات دی دې نه موږ کپړه وباسو. کپړه به موږ دې طریقې سره وباسو دا به داسې کولاو کړئ. کپړه ځان ته صحیح هواره کړه دې کې به اوس موږ د شلوار کولاوالی وباسو. شلوار کولاوالی بهر کوو صحیح شو. هغې نه بعد بیا شلوار کټ کوو. شلوار کولاوالی چې دی موږ به دې نه راولو 28 شلوار کولاوالی به راولو. دې سره موږ 1 انچ سیوا کړو سلۍ دپاره دا به شي 29 باندې به تاسو ته نشان ولګوئ. دې سیټ ته هم تاسو 29 انچ باندې نشان ولګوئ.
سکویر برابر سکویر باندې به ځان ته یو بل څه نشانونه میلاو کرښه به ولګوئ. په دې کرښې باندې به تاسو سیده کټینګ وکړئ. دا چې دی کې تاسو تیر هم کټ کولی شئ، خرچه پکې پرېس کولی شئ. نو تاسو دې کې مختلف بټن ټیپ کې پرېس کړئ، چک پټۍ پکې پرېس کولی شئ. دې کې ستاسو مختلف خرچه کېږي. نو موږ به کوشش وکړو چې دې کې موږ تیره کټ کړو، تیره به پکې ښه مزدار راشي. انشاءالله موږ سره به کپړه پاتې شي دې کې ډېره زیاته. اوس به داسې کار دا به داسې مکمل کولاو کړو. دا به کپړه خاصې هواره کړه. دې سیټ ته به تاسو کپړه یو شانتې کوئ، دې سیټ ته به تاسو کپړه یو شانې راولئ. هغې نه بعد بیا تاسو ځان ته نشانونه لګوئ. اول به تاسو داسې کار کوئ، دې ځای کې به ځان ته نیم انچ کې نشان ولګوئ. دلته به تاسو صفایي وکړئ، دې ځای کې الریډي صفایي شوې ده، صحیح دی الله. نو دې ځای ته به تاسو صفایي کوئ، نیم انچ کې به تاسو دلته صفایي وکړئ. تاسو دې سیټ هم صفایي کولی شئ، خو موږ داسې کار کوو. موږ سره دا دې سوټ کې چې دوه سوټونه دي، نو موږ دې سیټ ته فلحال کپړه سیوا نه ده پرېښې. نو موږ دې سیټ ته صفایي فلحال نه کوو. موږ دې خوا سیوا کپړه پرېښوئ، نیم انچ کې صفایي وکړه. دې سیټ ته سیټ تاسو کټینګ کوئ، تاسو سره کپړه سیوا هغه وخت کې به تاسو کټینګ کولی شئ، دې سیټ صفایي کولی شئ. اوس نشانونه لګوو د شلوار دپاره. شلوار چې دی موږ سره 28 شلوار دی، ته به نشان ولګوئ. 28 باندې بل تاسو نشان دې ځای کې ولګوئ. صحیح شو. پنسه چې ده 5.5 پنسه دی، سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ. 5.5 سره چې 1 انچ سیوا شي دا راځي 6.5. 6.5 باندې به تاسو ته نشان ولګوئ. اٹھائیس شلوار لمبائی ده، دې سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ. دا به شي 29. 29 به تاسو په 2 تقسیم کوئ. 2 تقسیم دا راځي 14.5 راځي. 14.5 سره به تاسو 2 سوتر سیوا کوئ. د ماشوم کټینګ چې تاسو ټیکم ماشوم چې کوم ځای کې تاسو خښتګ راولئ، تاسو به دې فارمولې نه مثال 28 لمبائی ده، 28 سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ، دا به 29 شي. 29 تاسو په 2 تقسیم کوئ، دا راځي 14.5. 14.5 به تاسو چې راغی 14.5 سره به تاسو د 2 سوتر سیوا کوئ. څه ټایم چې نشان تاسو لګوئ، د سره موږ 2 سوتر دلته سیوا کوو ماشوم دپاره، چې ماشوم خښتګ کولاو راشي هغو نه ښه مزدار راځي. چې تاسو په دې فارموله باندې کار وکړئ، سیوا نه کوئ، ستاسو خښتګ به بیا تنګ راځي. تاسو کوشش کوئ 2 سوتر سیوا راولئ، نو ستاسو خښتګ به ښه مزدار راځي، کسټمر به شکایت نه کوي. دلته مو نشان ولګولو. اوس دې باندې پین باندې به داسې شیپ ځان ته واچوئ. هغه شیپ باندې به تاسو کینچۍ باندې کټینګ وکړئ. شیپ هم ځان ته واچو. کوشش کوئ چې کوم نشان تاسو ځان ته لګول په هغه نشان به تاسو کینچي ګرځئ، کټینګ به کوئ، نو ستاسو کټینګ به ښه مزدار راځي. دلته موږ نشان چې لګولی هغه نشان باندې تاسو بلته ټوک ولګوئ. ټوک هم ولګو. دلته به تاسو ټوک ولګوئ، دا به دې منځ باندې تاسو کټ کوئ. دلته به تاسو 2 انچ بډې لپاره نشان ولګوئ. کټینګ به دا ځای ورته کټ کړئ 2 انچ کې، نو ستاسو د بډې الریډي پته به ولګي، تاسو هغه نامطابق بډه راواړوئ. دا شلوار چې دی شلوار کټینګ وشو. 15 کولاوالې سره به 1 انچ موږ سیوا کړو، سوله به شي. 1 انچ موږ سلۍ دپاره سیوا کړی، 1 انچ مو سره سیوا کړو سوله چې به 2 تقسیم کړي 8 راځي. 8 باندې بلته نشان ولګوئ. تم 8 انچ کې نشان ولګوئ. دې سر ته هم تاسو 8 انچ کې نشان ولګوئ. دا نشانونه به یو بل سره په سکویر ذریعه یو بل سره میلاو کړئ. دا نشان چې کوم موږ ولې دا نشان به د دې خوا کپړه به دې نه موږ کټ کوو، د نشان په سر باندې به ځو داسې، او خوا دنې کپړه به دې نه کټ کوو. اوس راځو واچوئ.
دې کرښې نه دې خوا به تاسو کټینګ شروع کوئ. اوس راځو حالي نشانونه لګو. دا چې موږ سره دا 11 اله ده، 11 به سکویر نه تاسو والئ. یو ستر کم 2 انچ راځي، یو ستر کم 2 انچ باندې بل ته نشان ولګوئ. نشان ولګولو د دې یو ستر کم 2 انچ نه به تاسو 2 ستر راکم شي، یو ستر د پاسه یو نیم انچ باندې بل ته نشان ولګوئ. تیره مو سره ده 13 تیره ده، 13 چې په تاسو په 2 ډیوایډ کړئ دا 4.5 انچ باندې بل ته نشان ولګوئ. اوس ډاون نشان لګو. دلته موږ د حالي نشان اخیستی و، یو ستر کم 2 انچ و، د دې نه به تاسو نیم انچ راکم شئ. نیم انچ چې دې نه راکم شو موږ دا راځي یو ستر کم یو نیم انچ، یو ستر کم یو نیم انچ به د دې ډاون راولئ. یو ستر کم یو نیم انچ به تاسو ډاون راولئ. د دې ځای نه به تاسو نیم انچ دلته کم شئ، یو ستر کم یو نیم انچ به د دې ډاون راشي. دا نشان او دا نشان به یو بل سره میلاو کړئ. دلته 6.5 انچ کې نشان ولګوئ. اوس موږ دلته د کندې نشان دې ځای کې لګو. کنده چې دلته موږ سره ده چاتی ده، چاتی 24 به تاسو په 2 تقسیم کړئ، 2 ډیوایډ کړئ، دا راځي 12 انچ سره به تاسو 6 انچ جمع کړئ. 13 14 15 16 17 18 به تاسو په 3 ډیوایډ کړئ، دا راځي 6 انچ کې به تاسو دلته نشان ولګوئ. د جیټه به داسې کېدئ او دا به داسې تاو کوئ. 6 انچ کوم ځای پورې راغی باندې به تاسو هغه ځای باندې به تاسو نشان ولګوئ. داسې کرښه به ځان ته واچوئ. دې کرښې به دې سر باندې به تاسو دلته 6.5 انچ کې بل نشان ولګوئ. دا نشانونه به یو بل سره میلاو کړئ. پین باندې به داسې ذات نه ګولایي شو واچوئ. دا به ناب کړئ تاسو 6 انچ دی فکس 6 انچ راغی. دا به اوس کټ کو. داسې پین باندې به ځان داسې نشان یو ځل واچوئ، هغې نه بعد دې باندې تاسو کټینګ وکړئ. د دې ځای نه به تاسو د فرنټ سامنې نه به تاسو بیک سامنه چې دا نیم انچ کمه کړئ. دلته به ځان ته نشان ولګوئ. موږ سره تیره چې ده 13 تیره دې سره به تاسو 1 انچ سلیق دپاره سیوا کړئ. دا به شي 14 چې تاسو به 2 تقسیم کړئ، دا راځي 7 انچ باندې بل ته نشان ولګوئ. دلته چې موږ کوم نشانونه لګوو دا نشانونه به داسې کټ کو.
7 इंच راغی. موږ چې استین سیټ هم کټ کوو استین کې موږ 7.5 इंच ګولایش راولو. د 7 راغی دې ځای پورې 7 راغی استین کې موږ ګولایش راولو هغه 7.5 راولو. دلته موږ 7 इंच باندې نشان ولګو. دلته چې موږ کوم نشان لګول 7 इंच هغه دې ځای کوم 7 इंच باندې نشان ولګو. دلته 7 इंच کې نشان ولګو دې ځای کې موږ 7 इंच نشان ولګو. دا نشان به داسې را انچي سره دا کټ کوي. اوس به بغل جیبونو دپاره نشانونه څنګه لګوئ. بغل جیبونو نشانونه چې دا د لمبۍ سره تعلق ساتي. کمیس لمبۍ سره تعلق ساتي. کمیس لمبۍ چې زموږ سره ده دا 31 لمبۍ ده. 31 به تاسو وګورئ ډیجیټل کې به تاسو دا ځای به راواړوئ. یو انچونو والا ځای هغه د انچونو چې لاندې وګورئ کوم حساب چې لیکل شوی دې کې به تاسو 31 وګورئ. دا 31 انچ 31 چې کوم ځای کې دې باندې به تاسو ته نشان ولګوئ چې لمبۍ تاسو څومره وي هغه عمر تعداد به تاسو دې کې ګورئ هغه باندې به تاسو ته نشان لګوئ. موږ سره 31 لمبۍ ده په 31 به موږ ته نشان ولګوو. د دې نشان نه به دې خوا تاسو چیستر کې بر راشئ. دلته موږ د دې ځای نه چیستر بر رالو دې لپاره رالو څه ټایم چې موږ ټوکه دلته لګوو دا ځای ټوک به موږ دلته لګوو. دلته چې موږ ولګولو دې ځای کې موږ دې ځای نه ټوکه وایو ټوکه به دې ځای باندې فکس برابر راشي. چېرته دې ځای باندې تاسو ټوکه به تاسو لاندې ولګوئ ستاسو به دې بغل کې فرق راځي. نو کوشش کوئ تاسو بره ټوکه ولګوئ ستاسو څه ټایم ټوکه ورکوئ نو ستاسو ټوکه به خپل ځای باندې ښه صحیح راځي. اوس راځو دلته نشان لګو د 31 به تاسو په 4 ډیوایډ کړئ تقسیم کړئ. د 31 په 4 تقسیم شي دا راځي 7.5 इंच راځي. سره پاس 7.5 इंच راځي تاسو به دې باندې نشان دې ځای کې ولګوئ. دې ځای کې به نشان تاسو 6.5 इंच باندې ولګوئ. مختلف دې ځای کې جیب خولې دپاره نشان لګېږي 6.5 هم راځي 7 هم راځي. غټ کس دپاره 7 راځي ماشوم دپاره 4.5 هم راځي 5 هم راځي. خو دې لپاره موږ 6.5 इंच ولګولو. تاسو به کس ته ګورئ مطابق به تاسو نشان لګوئ. اوس لمبۍ دپاره نشان لګوئ. لمبۍ چې دا موږ سره 31 لمبۍ ده 31 سره به تاسو 1.5 इंच سیوا کوئ. دا 1.5 इंच به بره سلیږي تیره کې ګیر شي او 1 इंच به دامن کې راوړي. نو موږ به 32.5 इंच د نشان ولګو. سکویر باندې به دا نشان کرښه واچوئ. کپړه ډېره زیاته ډبله ده چې ډېر زور سره به کټۍ جوړوو. کوشش کوئ تاسو کوم نشان ځان ته لګولی په هغه نشان باندې کټینګ وکړئ. د موږ دې ځای کې نشان دلته دی چې بره کوم نشان موږ چې سترګې په هغه باندې موږ ټوک لګوو. دا موږ سره 7 इंच راغی په استین کې موږ 7.5 इंच راولو. دا کمیس کټینګ وشو. اوس د استین کټینګ کوو. کپړه به ځان ته ښه صحیح هواره کړئ هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ کوئ. اوس دا موږ 7.5 इंच په استین کې ګولۍ شلو. اوس دا ګورو 7.5 موږ سره 15 راځي. دا کپړه موږ سره 15 نه کمه چوړوي بیا دې کې استین ګولۍ نه راځي. دا چې دی موږ سره 17 इंच دی دا کپړه دې کې اوس صحیح راځي. چېرته دا کمه وه بیا پکې نه راځله. تاسو به داسې کپړه ناب کوئ چېرته تاسو سره بیا چوړۍ کمه وي د کپړې بیا هغې کې دا استین نه راځي. تاسو بیا بل سیټ ته تاسو دې کټینګ وکړئ بل ځای نه کوم ځای کې کپړه برابره کړئ. نو اوس دې کې فی الحال راځي 7.5 इंच کې بل ته نشان ولګوئ.
دې منځ ته چې څه ټایم راورسېد ګلایش په وله ورکوئ. دا دوباره ناب کوئ. سره 7.5 انچ برابر فکس برابر. دا نشان تاسو ځان ته لږ تازه کوئ، تاسو ته پته ولګي. نیم انچ کې بل ته نشان ولګوئ. د دې نیم انچ نه دې خوا به تاسو دا مونږ سلۍ دپاره نشان ولګول، دا په سلۍ کې ګیرېږي. د دې نه به لاندې تاسو چې ټیپ کړئ استین ناب به دې ځای نه والی. مونږ سره استین چې دی 16.5 استین دی. دا ساده استینان دي. دې سره مونږ 1 نیم انچ سیوا کوو. 16.5 سره 1 نیم انچ سیوا شي دا راځي 18 انچ باندې بل ته مونږ نشان ولګوو. ساڑھے پنج انچ کې بل ته نشان ولګوو. نیم انچ په سلۍ کې ګیر شي فکس به 5 انچ راشي. موږ په 5.5 کې نشان ولګولو. نیم انچ سلۍ کې ګیر شي دا به فکس 5 انچ راشي. سکویر به راوالی ځان ته به نشانونه واچوئ. دا نشان او دا نشان به یو بل سره میلاو کړئ. تاسو یو نیم انچ دلته سیوا اخیسته، یو نیم انچ باندې به دې ځای کې بره نشان ولګوئ. د دې نه دې خوا به تاسو بکرم سټپ کوئ. دا کومه کپړه چې موږ سیوا دا به بکرم دپاره داسې راواړئ سټپ به شي. ته به ټوکو لګوئ، تاسو ته داسې سنټر پته ولګي. کوم نشانونه چې تاسو ځان ته په سکویر باندې تازه کول هغه نشانونه باندې به تاسو کټینګ کوئ. یو نیم انچ کې موږ کوم نشان لګوو په هغه نشان باندې موږ ټوک ځان ته ولګوو. دلته دا 4 کپړې دي. 4 کپړو کې به تاسو 2 کپړې راوالی. دې کې به تاسو شیپ ورکوئ. د دې ځای نه به شروع شئ چې تر 1 انچ کې به تاسو دې له داسې شیپ ورکوئ. د دې نه به دا 2 کپړې چې کوم پاتې دې کې به تاسو 2 ستر به دې نه دا کموالی. دستر به داسې چڼ کوئ. دا کوم شیپ چې موږ ورکړو دا به فرنټ ته راځي او دا سیټ به شاته راځي، بیک سیټ ته به دا راځي. اوس دلته باندې نشانونه لګوو. دې نه به 2 کپړې راوالی. 4 کپړې 2 به پرېږدئ 2 به راوالی. 2 کې به ځان ته یو سیټ ته داسې نشان ولګوئ. دې بل سیټ ته هم ځان ته نشان ولګوئ. کپړې هم داسې نیولي یو سیټ او بل سیټ ته به ځان ته نشانونه ولګوئ. دا نشانونه دې لپاره که ستاسو استین به یو سیټ او بل سیټ ته صحیح راشي، الټا استین به نه راځي. دې نشانې به تاسو بکرم سټپ کوئ، ستاسو استین به ښه صحیح راځي. د استینانو کټینګ وشو. دې نه بعد به اوس تیرې کټینګ کوو. تیره کې به تاسو حالي نشانونه څنګه لګوئ. څنګه موږ سره چې ګله چې ده دا 11 انچ ګله ده. 11 انچ به دې ځای کې وګورئ تاسو 12 ټي ایچ څخه به 11 انچ دغه والی دلته به وګورئ تاسو سره راځي یو ستر کم 2 انچ. یو ستر کم 2 انچ راځي. یو ستر کم 2 انچ سره به تاسو 2 ستر جمع کړئ. دا راځي یو ستر د پاسه 2 انچ باندې به دې ځای کې نشان ولګوئ. یو ستر د پاسه 2 انچ نه به تاسو نیم انچ راکم شئ. یو ستر د پاسه 1 نیم انچ کې به دې ځای کې تاسو دې سر باندې نشان ولګوئ. دې نه به ښکته دې ځای نشان تاسو پاوکم 3 انچ باندې به دې ځای کې نشان ولګوئ. دلته تاسو 3 انچ کې نشان لګوئ، پاوکم 2 انچ کې نشان لګولی، 2.5 انچ کې نشان لګولی شي. تاسو باید دې کې دومره نشان ولګوئ. دې نه باید تاسو سیوا نشان ونه لګوئ. تیرې لمبۍ ده موږ سره 13 سره تاسو 1 انچ سیوا کوئ. 14 به تاسو په 2 تقسیم کوئ راځي 7 انچ. 7 انچ باندې بل ته نشان ولګوئ. د
د دې ځای نه تاسو په کم 3 انچ نه به تاسو دې خوا نیم انچ سیوا کوئ د به راشي 3.25 انچ باندې به دې کې نشان ولګوئ سکویر باندې به ځان ته کرښه واچوئ دې ځای کې به تاسو 300 تر باندې کراس کې نشان ولګوئ دا نشان او دا نشان به یو بل سره میلاو کړئ نشانونه ځان ته ولګول په تیره باندې په دې نشانونو باندې به اوس تاسو کټینګ وکړئ تیری کټینګ کمپلیټ شو دا د 4 میټر سوټ نه موږ دو سوټونه پکې کټله په دې طریقه باندې به تاسو دو سوټونه کټ کوئ او که چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل یې سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ ټلې نشان د سره دباو کړئ او چاته څه مشکل وي موږ ته کمنټ کولی شئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اس لمبائی دا 12.5 چې دا استین دی 10.5 تیره ده 10 چې دی ګله ده 21 چې دی چاتی ده 14.5 چې دا کولاواله 21 چې شلوار دی 5.5 چې دا پانچه ده د نام مطابق به اوس کټینګ کوو دی بل جوړې کمیس لمبائی چې دا د 22.5 لمبائی ده د سره به تاسو 2.5 انچ سیوا کوي دا بشي 23 24 25 باندې به تاسو ځان ته نشان ولګوئ د بل سیټ ته هم تاسو 25 باندې ځان ته نشان ولګوئ نشانونه به یو بل سره میلاو کړئ اوس موږ سره کولاواله چې دی 14.5 کولاواله دی دې سره چې موږ 2 انچ سیوا کو 1 انچ به موږ سلۍ دپاره سیوا کو 1 انچ به موږ صفۍ دپاره سیوا کو دا به موږ نشان ولګو 16.5 باندې موږ نشان ولګو دلته موږ 16.5 انچ کپړه بهر کو 16.5 انچ کې به تاسو دلته نشان ولګوئ دې سره ته هم تاسو 16.5 انچ کې نشان ولګوئ دا نشانونه به د سکویر په ذریعه یو بل سره میلاو کړئ دا سمنی به تاسو من باندې کټ کړئ سامنے ته بهر کړئ موږ سره شلوار لمبۍ چې دا 21.5 لمبۍ ده 21.5 سره به تاسو 2 انچ سیوا کوئ دا 22 23 باندې به تاسو ځان ته نشان ولګوئ دا نشانونه به یو بل سره میلاو کړئ دا سکویر به تاسو سره موجود دی سکویر باندې څومره تاسو ښه کټینګ کوئ د سره به ستاسو کټینګ ښه مزدار راځي سکویر لازمي تاسو استعمال کوئ نشان چې موږ ولو دا نشان عموما دا کپړه داسې راټول کو دا به داسې راډبل دې سره به تاسو سیده کټینګ وکړئ
دا چې دی شلوار کپړه هم ترې بهر کړه. اوس به دا داسې کار وکړي، دا به داسې کولاو کوي، دا به داسې کولاو کوي، ټوله کپړه به مکمل کولاو کوي. اول نو دلته سره به 1 انچ سیوا کړو، 25 انچ باندې ولته موږ نشان ولګو. 1 انچ موږ دې دپاره سیوا کړو، دا به سلی کېږي. نشان باندې مکمل سیده کټ دې کې موږ تیره کټ کړو دې کپړه کې. دا به اوس واپس دا 2 کپړې راوالی، دا یو به پرېږدي، 2 کپړې به پرېږدئ، دا پرېغوستې دا 2 کپړې به ترې راوالی. دا به داسې کولاو کړي، دا به داسې ډبل کړي. موږ صفایي وکړو. دلته م صفایي وکړه. اوس به نشان ولګو. شلوار لمبۍ چې ده موږ سره دا چې ده ساړې کې شلوار لمبۍ ده، په ساړې کې به دلته موږ نشان ولګو. دې سره موږ پنسه چې ده موږ سره 5.5 پنسه دې سره به 1 انچ سیوا کړو، دا به شي 6.5 انچ باندې به دلته موږ نشان ولګو. شلوار لمبۍ چې ده خښتک به تاسو څنګه فارمولې سره لګوئ نشان نه. شلوار لمبۍ چې ده 21 دې سره به تاسو 1 انچ سیوا کړئ، دا 22.5 انچ به تاسو په 2 تقسیم کړئ، دا راځي 11.5 انچ. 11.5 انچ راغی، دې سره به تاسو 2 سوتر سیوا کړئ. 11.5 2 سوتر چې سیوا شي دا به 11.5 باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ. دې نه به تا شیپ غونته کې ورکړئ، داسې ډېر بدن نه ځئ، داسې لږ بهر به راشي، شیپ معمولي غونته کې وله ورکړئ، ستاسو د شلوار ګولۍ ښه مزدار راشي. کوم نشان چې تاسو ځان ته لګوئ په دې نشان به تاسو کټینګ وکړئ. کوم نشان چې تاسو ځان ته لګوئ په هغه نشان به ټوک ولګوئ، دې نه لاندې به تاسو دې بکرم بل ته سټپ کوئ، دا کپړه به بیا داسې بر راوړئ. نو کوم نشان چې تاسو ځان ته لګول په هغه نشان به تاسو ټوک لګوئ. دا به داسې ټوک دلته بل ورکړئ، دا کپړه کولاو شي مکمل. دلته به تاسو 2 انچ بډې نشان ولګوئ، ټوک به ولګوئ. ټوک هم ولګو. دا شلوار چې دی 14.5 کولاوالی ماشوم، دې سره به موږ 1 انچ سیوا کړو، دا به شي 14.5 چې تاسو 1 انچ دې سره سیوا کړئ، دا به راشي 15.5. 15.5 به تاسو په 2 تقسیم کړئ. 15.5 چې راشي دا راځي 8.5 انچ. 8.5 انچ باندې به دلته نشان ولګوئ. دا به تاسو 2 سوتر کې راکم کړئ. نشان نه ولګئ، په دې نشان به تاسو بکرم سټپ کوئ. 4 کپړې دې به 2 کپړې راوالی، یو به دې سر ته نشان لګوئ، یو به دې سر ته نشان. چا چې دا زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، چینل دې سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، ټولې نشان سره دباو کړئ او نورو ملګرو سره دا ویډیو لازمي شیر کړئ. السلام.